کو یو سړی وایي چېرې زه به الیکشن وګټم او زه به مزې کوم نو د هغه خپل سوچ دی خو زموږ دا سوچ نه و دا یو غټه ذمهواري ده حالانکې وزیر اعلیتوب چیف ایگزیکټیو د یو صوبې پاتې کېدا د مشرۍ داسې یو کرسۍ ده چې په صوبه کې د هغې نه بل غټ پوسټ نشته او زه وایم چې دا یو سمندر دی چې په سمندر کې هم خلک خفه کېږي یا پاتې کېږي نو زما خیال دی دا ډېر د افسوس خبره ده او بیا اخرنی کال کله چې مرکزی حکومت ختم شو او پرایم منسټر او دغه حکومت لاړ نو اخرنی کال بیا ما سیم توب نه دی کړی ما خو پارټي ساتلې ده ما خو پارټي کړې ده زه خو په هر ډګر په هر ځای به ناسومه دومره خلک راوله دومره خلک راوله دا کار وکړه هغه کار وکړه د پارټۍ لپاره د هغې په ما باندې حق ما ښه په نره باندې ادا کړی دی هغې کې ما هېڅ کوتاهي نه ده کړې څوک دا وایي او زه دې خلکو ته بله خبره کومه نن یې برملا ځکه کومه دا ځینې خلک وایي دا لوټې شولې دا خدای بندګانو لوټه هغه چې بلې پارټۍ ته لاړې شي ما خو خپله ډله خپل ورورولي جوړه کړې ده او ځکه مې جوړوله دا ډله ورورولي چې ما په دې خپل مټ کې طاقت هم لیدو ما ته پته و چې زما مشران زما همدورې زما کشران زما خویندې میندې ما سره ولاړې دي او ولاړې به یې راسره خو زه خلکو ته وایم چې نن ستا پارټۍ ته خلک راشي نو هغه ته په سر کې نه هغه لوټه نه ده لوټې خو هغه دي چې خپله پارټي پرېږدي او بلې پارټۍ ته لاړې شي یاره زما خو ډله ده زما خو ورورولي ده او دا ورورولي او دا ډله زما په جسم کې چې ژوند دي جان وي انشاءالله محمود خان به لاس تاسو نه جدا کېږي خو تاسو خپل لاس نه جدا کړئ دا لاس پکړ چې خو جدا کېږي به نه دا کم خلک چې وټون ته ولاړ نن د برملا به یم په هر سپیچ کې یم نن یې ته بیا د هغې درته دوهراوي کومه چې دا خلک په خدای مې د قسم یې ګو دا د عمران خان کینډیډیټس نه دي په ایمان ګو دا دغه کینډیډیټس دي په درېیمه ورځ به دا خلک په درېیمه څلورمه ورځ به دا خلک د ګډو بیزو شانتې خرڅېږي خو خرڅ نه شي زه به سیاست نه کوم او څوک پکې راغلی هغه به د سیدو سړی راځي تاسو به هغه له ووټ ورکوئ په تاسو کې پښتون یا دې څوک نه و چې هغه له دا ټکټ ورکړی وي دلته هغه سړی به راځي ولې تاسو کې دلته څوک سړی نه و په دې برسوات کې یا په دې شموزو کې یا په دې نیپکي خیل کې چې هغه دې ووټ ورکړی چې هغه دې ټکټ ورکړی نو زه د غیرتمندو پښتنو یاد ساتئ د دې علاقې د شامیزې خلکو یاد ساتئ د ملا خیلو خلکو یاد ساتئ د نیپکي خیلو خلکو یاد ساتئ د شموزو خلکو یاد ساتئ دا باخیل خلکو یاد ساتئ ځکه هغه ټکټ یې ول ورکوو نو مهرباني وکئ دا خلک به راځي ایو به د هغه د غر سر نه راکوزېږي د کوم ځای نه د هغه ځای نه به دپسې راځي بیا او په هغه پسې به بیا ګرځي نو خدای ته وګورئ چې دوکه نه شي په دې خلکو باندې ما ته میاشتې مخکې حکومت پرېښودی که ما اعلان بغاوت کولی ما په هر ټایم بغاوت کړی ځکه چې په حکومت کې وم او ما سره ټول خلک ان بوړو وایي ته بغاوت وکړه موږ تا سره ولاړ یو دا پوزیشن والا ما ته وایي وایي ته به زموږ وزیر اعلی موږ د سرټیکل کوو او ته بغاوت وکړه ما نه زما په وجود کې د پښتون وینه ده او سوال نه پیدا کېږي چې زه د دې مشر سره دوکه وکړم دا ټوپۍ د زما په سر کړې وه دا به زه درته واپس کوم او هغه ټوپۍ ورته ما واپس کړه دې خلکو نه تپوس کومه چې په کومه شپه په زمان پارک باندې اټیک و دا خلک چېرته و دا په کورونو کې ودو دا محمود خان و دا محب الله خان و او دلته زموږ ملګري وو ما راغوښتي و هغه ولاړ و او موږ هغه زمان پارک دفاع کوله او چې کله د پنجاب د خلکو ټکټونه تقسیم شو و پنجاب او ساتو مونږه د پښتنو ساتو ما ساتو دا ساتل ما کول د صوبې وزیر اعلی ما سره اختیار و د هغې نه وروسته چې وزیر اعلی بیا هم ما سره خلک وو په دې پته مو چې ټکټونه محمود خان ورکوي نو چې چا ته مې ټلیفون وکړم 100 کسان راشي نو هغه به راتلل ځکه د هغو تمه وه زمانه صرف زه لګیا وم نن په خان باندې سزا ختلې ده یو پیشو په دې چوک کې ښکاره شوی دی دا چې کومې کینډیډیټ سي دې پیشو چې یو چغه والې ده دا راته ووایه قومه که نه چې تر هغه چې ته یو سټیټمنټ پې جاري کړی دی چې بد شوي دي نه دي ویلي ځکه درته یم خدای ته وګورئ په دې خلکو دوکه نه شي او بیا درته یم که د دې خان صاحب او د اسټیبلیشمنټ روغه کېږي نو زه به وله روغه کوم نو ځکه درته یم چې په دې خلکو دوکه نه شي داسې مهرې دي داسې څه چیزونه دلته ګرځي خدای ته وګورئ په دې دوکه نه شي